زمارورې ستا چې د اوښ کې کمې رالې که نه په دې مت ستا ټول حالات بیان کړل انشاءالله کوشش کوو چې دوباره هم د سره ملاقات وکړو او نن د خدای پاک ښکلې مزدوري درکړه دا الله پاک درکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پس یو غریب بې وسه لاچاره ویډیو د سره شیر کوم. ما چې وکتله نو زه خپله ډېر زیات خفه شوم. یو طرف ته غربت شي، غریبي شي، بل طرف ته روژه ده او دې سره سره غریب سړی 800 روپۍ روز نشي پیدا کوی. نو تاسو خپله باندې سوچ وکئ چې دا حالات کم زموږ په ملک کې دې ټایم کې روان دي نو دا کم طرف ته روان دي. چونکې دا یوازې غریب مزدور کار نه، تاسو کو وګورئ زموږ په ملک کې هر طرف ته غربت دی. ډېر غریبانان او خاص کر ډېر چې کم پښتانه دي د هغې دیاړۍ پسې ګرځي او کار ورته نه میلاویږي او په دې روژه کې هم کارونه نه میلاویږي، هغې دیاړو پسې ګرځي. راځئ تاسو دا ویډیو را سره وګورئ او تاسو په خپله باندې سوچ وکئ. دغې غریب خلکو د دغه غریب طبقې څه هیلپ نه کوي، څه پروا نه ساتي. نو کم سے کم موږ له پکار دی چې زموږ څومره وس کېږي څومره زموږ نه کېږي نو چې په دې روژه کې موږ هغه غریبانانو سره وکړو، د دې اجر د دې ثواب الله پاک ورکوي. راځئ تاسو دا ویډیو وګورئ او مخکې ملګرو سره لازمي شیر کړئ. استاد جی کا لیپټه نه سمچار دا کا خو مزدورګار یم او وړو بچی مې شروع وړو کوم په ایمان هغه وچو روټه پکې وړه مې دا کوم قسم په خدای اریان مزدوري اوس کار ته نه څه نه اوس کار ته نه ته دا کوم مې نه زګو کوم یو کار ولا کس په کار د لخر دا کسان نه بیا کار نه کوي یا نه دا کار نه یم مزدورګار شوګر له مزدورین مخ نه وړم او وځي شي اوس نو څو نه مو یو کس په کار دی کنه کار والا صحیح تابعدار تازه کې نه گاڑی کې गाड़ी के बाल्टी में बैठे दगा मरा वाले राजा अल्लाह अकबर भाई फोन है कि हम पकड़ हालत रमाए तेरी कहना बफन के जान सर में आते चले गए हम तो दाम गुना दा उनके पास है रास्ता से ना तो दुनिया से ما سره ګورې کار نه دی ګورې دیاړی له بوزم ما سره دیاړی کار دی ما خبر وره تاسو یو څه کاسي ها ان شاء الله تعالی ما سره بس دومره کې کنه حاجی چې ټیم چې کمی ده دیاړی اوس خو ټیم وړېدلې دی کنه ا ټیم برا سره پوره کې بس تر ما خام بدلته سرګار کو او 100 روپے ورکوم 800 اوسه ورغه اور کار ته پوس خو ته نه کوجه کار سدي نو بس هو ته بل لګا چې نو کار ګورې لک سخت یې نه بیا نشي کولی کار سخت خدای کوي انسان نشي کولی دا خبرې ټیک ده خو شګه ده هغه بر د بوجو کې بيزان تا چې بر دغه دیم چې ته بر الله خجار صحیح بیا ټیک شو بیا ماشه جزاک الله چې دا دې مزدوري نه او تا مال بلا شي راکنه دا تا ما یو څو روپیا ده چې دا دې ټول مزدوري شي بیا وسنګي یا رب والله نه ګوره ما خو دې لپاره درکړې چې ته خوشاله شې که نه ستا د خوشحالۍ دپاره مې درکړې نو خفګان دپاره خو مې نه دي درکړی راځي الله را باندې رحم وکړه. نن د خدای په ښکلې مزدوري درکړه بچ نن د الله په ښکلې مزدوري درکړه سبا بیا الله شته که څه په خوی کنه که څه کلټر لګوي کنه کلټر لا پېښ مزدورانو مې وینم الحمدلله وړو کې راوړې شو د شر په دیاړې نه روان شي د مزدورانو مې وینم مخه یړول تو ګوي ما غوړ دوانو مرو خو په دې ځکه خپه شوم خوشاله شوم چې په پاتې دا د الله درکړي کنه الله دې درکړي ګوره د الله پاک د باندې چې کم دینو چې ته مهنت کې مزدوري کې الله پاک د باندې نظر دی. الله پاک اوس روزه رااله ان شاء الله ډېر ملګري بر سره مدد کوي، ډېر خلک بر سره ودرېږي، زموږ ډېر تکړه پښتانه شته بر سره ولاړي. دا د نن مزدوري شو نن چې کور ته لاړ شي نو داسې کار بو کې دام والا نه دا جاتې نه دی په دې باندې با وړو له سواخلي ښه مزېدار کور حاله د کور حال ته نه وي نه
زما خبر وره ما ته پته ولګی دا کنه ستا اوخ کو ما ته هر څه بیان کړل زما ورورې ستا چې د اوخ کې کمې رالی کنه بس دې ما ته ټول حالات بیان کړل ان شاء الله کوشش کو چې دوباره هم د سره ملاقات وکړو او نن د خدای په کله مزدوري درکړه دا الله پاک درکړه زموږ قسم په خدای کو زموږ چې الله پاک مرضی نه مو یو نه خپل خپل د نشوړو بل د بسور کو کنه چې خدای پاک ته فروز پیره کې په خدای پاک ته اجر عمره په کشرانو مشرانو ټول باندې وکړه او الله دې عزت مګو خدای پاک دې کور کې مینه محبت نصیب الله پاک د باندې خپل رحم کو ان شاء الله بل ملاقات به سره کوو اوس چې کوم نه نو ته ډېره ښکلې مزدوري شوه سبا بیا الله شته خوشحاله په دې مزدورۍ که نه سترګې د لمر راپاره هم د ځان بیا ټول غمونه دي د دې جهان